ټولو نړومبې زه د خپل رور محمد ایاز خان او د هغې د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم چې نن یې ماله دا موقع راکړه چې زه د دې په خدمت کې حاضر شم. څنګه چې ستاسو په علم کې ده چې ایاز خان د تحصیل ناظم اعلی دپاره امیدوارو د پاکستان امن تحریک او ترمنځه ملګرو رابطې وې، کوششونه وو، جرګې روانې وې د دې دپاره چې موږ په دې را روان الیکشن کې یو بل سره تعاون وکړو او زموږ ملګرتیا یوه شي. زه به یو ځلې بیا د ایاز خان او د هغې د ټولو ملګرو د مشرانو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغې زموږ هغه جرګه قبول او منظوره کړه او د دغې فیصلې په نتیجه کې هغې اوس د دې نه پس د الیکشن نه پخپله دستبرداره کیږي او مکمل مرسته به کوي د عوامي نیشنل پارټۍ د امیدوار را روان الیکشن کې. د دې دا فیصله زموږ دپاره یو ډېره لویه خوشحالیم ده او موږ یې د ځان دپاره ډېر لوی عزت او اعزاز هم ګڼو چې دې دا اعتماد په عوامي نیشنل پارټۍ باندې وکړ او موږ له دا موقع راکړه چې موږ په شریکه باندې په را روان وخت کې د سبابې د تحصیل او د ولس خدمت وکړو. زه یو ځل بیا ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. دلته په ګاونډ کې یو چونکې غونډه ده او جلسه ده، هلته کې ټول ملګري راغونډ شوي دي، هلته به موږ شریک ځو. نو زه ستاسو نور وخت نه علمه او یو ځل بیا ستاسو د ټولو ډېره شکریه ادا کوم. داسې ده جي چې دې کې هیڅ دویمه رای نشي کېدلی چې دې وخت پاکستان چې کوم دی زموږ ملک، زموږ وطن او زموږ قوم هم بې شماره ازمایښتونو سره مخامخ. مونږ که دې وخت کې په ملک کې دننه خپل پارلیمنټ ته وګورو، په کوم انداز او په کومه طریقه چې پارلیمنټ کمزوري کیږي او د آرډیننسو په ذریعه باندې قانون سازي کیږي، پارلیمنٹ کې دننه چې کوم برایانام قانون سازي کیږي هغه چې په کوم انداز په کوم شکل کیږي چې مکمل ټول د رولز او د آئین خلاف کیږي. بل اړخ ته که موږ دلته وګورو په ملک کې د وخت کې د احتساب واضح دوه قانونه دي. یو قانون د تیرو حکومتونو لپاره دی او یو مختلف قانون جدا قانون د موجوده حکومت لپاره دی. هغې کې واضح یو امتیازي سلوک لګیا دی کیږي. بل اړخ که موږ وګورو نو بدقسمتۍ نه یو ځلې بیا بدامني چې کومه ده سیوا شوې ده. د پاکستان وجود ته نوې خطرات دې وخت کې لاحق شوي دي او د ټولو نه بیا لوی ازمایښت چې کوم دی هغه بیا د ملک چلول. دې وخت کې پاکستان د قرضونو د بوج لاندې پروت دی. موجوده حکومت 15,000 اربه قرضه واغشتله. دې وخت کې زمونږ معاشي فیصلې د پاکستان د ولس د فایدې مطابق نه کیږي بلکې زمونږ معاشي فیصلې دې وخت کې د IMF د خواهشاتو مطابق کیږي. حکومت د IMF د شرایطو په وجه اوس لګیا دی یو بل مینی بجټ وروړي. هغه مینی بجټ به خلکو لپاره تش نوې ټیکسونو د ګرانۍ او نوې طوفاني. روزګار متاثره شوی دی، کاروبار متاثره شوی دی، د غریب ژوند ګران شوی دی. دغه خو د ملک حالات دي. زما په خیال چې په یو حکومت کې 3 کاله کې دننه ولس د حکومت نه دومره مایوسه شوي نه دي لکه چې څومره په 3 کاله کې د عمران خان د حکومت نه ولس مایوسه شو، ځکه چې یو ډېره لویه تمه وه د دې حکومت نه د بعضې خلکو. او بل اړخ ته بیا الیکشن هم که کیږي نو دا الیکشن څه د حکومت په مرضۍ او په خواهش نه کیږي. د حکومت خو خپل خواهش دا و چې اول د نیبرهوډ الیکشن وکړي او هغه هم په غیر جماعتي بنیاد باندې وکړي چې پته ونه لګي. او د تحصیل الیکشن خو هغوی کون هغوی وی چې دا به بیا موږ په کلاره باندې کوو. دا خو د عدالت د فیصلې په نتیجه کې او د الیکشن کمیشن په وجه باندې حکومت مجبوره دی چې هغه نن الیکشن کوي او چې الیکشن کیږي نو ظاهره خبره دا ده عوامي نیشنل پارټۍ یو ولسي جماعت دی او زمونږ بنیاد د ولس نه دی او مقامي انتخابات، بلدیاتي انتخابات دا د